د امینه توبه کولو د پاره دو شرطونه دي چې کله کتمان حق نه کړي بل ګناه کړي حق نه پټ کړي د عالم د پاره چې حق پټ کړي دا غیر پاره درې شرطونه دي او چې منافق ته د منافق د توبه د پاره سلور شرطونه دي اول شرط تابو توبه کول دي آیات کې چې څنګه ذکر دي نو توبه کول دي او په توبه کولو کې بیا درې شرطونه دي توبه خو واسیم کوي لیکن دا درې شرطونه بیا پرې توبه کې دان نه دي یو پزړه کې په ګناه باندې خپه کېدل او پیمانه کېدل او بجبه سره استغفار او توبه کول او باندامونو سره داغه عمل پرې هاودل دا په توبه کې دا ندري خبرې دي یو په توبه کول په سبانه په جبه چې توبه واسله نو پزړه کې په ګناه باندې بیا خپه کېدل او پیمانه کېدل او په جبه باندې بیا داغه د پاره استغفار کول چې الله بیا باندې کوم داسي او باندامونو سره داغه عمل پرې هاودل چې یار اغلا مې کړی دا زما توبه دا بیا بداسې نه کومه استغفار به وکې الله نه معافي غواړي چې الله دا کار مې کړی او بیا به نه کومه او لاس او خپې به د لږ را کنټرول کې بیا بغلاله نه ځي دا طریقه را توبې دویم شرط د توبې دپاره دا توبه کې منځ کې درې شرطونه د توبې دپاره دویم شرط دا دی واصلحو یعنی خپل عمل بس کوي د فساد نه بچ کوي خپل عمل د فساد نه بچ کول پس سره په اطاعت د الله تعالی او د رسول سره نو اطاعت به داسې کوي عمل به داسې کوي په اطاعت د الله او د رسول کې دریم شرط دا د عالم توبه ذکر کوي خا کله چې کتمان حق کړي دا دریم سره دا وره بینو بیان وکړي یعنی ښکارا کوي هغه مسائل چې د خلکو نه پټ کړي د عالم د پاره به دا دریم شرط سیوا ده چې په منبر یو مسله غلطه بیان کړه نو دی به بیا په هغه منبر باندې هغه خلکو ته وایي چې یاره دا مسله مې غلطه بیان کړې وه او د دې باندې عمل پرېږدی دا بله شروع کې دا صحیح چې کومه ده هغه به ورته بیا ښکاره کړي لیکن کومه غلطه چې بیان کړې ده د هغې نه به رجوع وکړي دا مخکې دوو کې غدامي سره یو شانو لیکن پر دریم شرط کې دا عالم بدل لې دی به څه کوي بر سره منبر او که چرته بالفرض والمحال په میډیا باندې یو خبره غلطه کړې وه نو بیا په میډیا باندې وایي چې دا کار مې خطا و د دې نه زه توبه وباسم هسې نه چې دې باندې عمل وکړي داسې به توبه وباسي که چرته عالم کتاب لیکلی و او کتاب خطا و لیکن دته حق کاره شو چې دا حق دی بیا به هغه خپل کتاب نه رجوع کوي بل کتاب به لیکي چې یاره ما دا مخکې کوم کتاب لیکلی و دا کتاب زما خطا و زه د هغې نه رجوع کوم داسې په ګپ خبرې خو نه دي هره خبره مونږ په ګپ اړو د امي دا کار لږ اساني مولا دا کار لږ ګراني ځکه که ته دلته یو غلط کار وکړې امي سړی غلط کار وکړي که نه او ته ورته وایې چې مخامخ توبه وباسه راشه او ته ووایې چې د خلکو په مخکې او ما دا غلط کار کړی دی او زما دې توبه بیا به نه کومه نو امي سړی چېرته داسې نه کوي لیکن مولا چې د عالم دی به په منبر د پاسه کینی او دا بیان به بیا کوي چې یاره ما دا مسله خطا کړې وه او زه اوس د دې نه رجوع کوم او تاسو په دې زړه مسله باندې عمل څه کوئ عمل پې پرېږدئ دریم شرط څه شی و بینو ښکاره کوي به هغه مسایل چې د خلکو نه یې پټ کړي په بیان سره یا په قلم سره نو حتی الاستطاعت به څه کوي د هغې به اظهار وکړي د خپلې توبې خلکو ته د دې دپاره چې عوام خلک د ده د هغې عمل نه منې شي کومه چې پې شروع کړی دی چې د هغې نه څه شي منه شي نو د عالم دا کار لږ ګران دی او که چېرته مثال په طور امي سړی دی غیبت یې د چا کړی د چا غلا کړې ده
هغه پسې وځي او هغه ته وایي چې یاره پلان کیا ما ستا دا پلان کې مال خوړلی یا مې د پغلا راوړی دی زه ستا د معافي غواړم. هسې نه چې بیا په هر مانځه پسې دوه رکعاته کوي یا د شپې نفلونه کوي چې یا الله د پردي پلان کې نه مې غلا کړی وه پردی مال مې راوړی او الله ته مې معاف کړي نو الله پردي مالونه نه معاف کوي ښه اب د هغه نه په خپله معافي غواړي. او که خدای ما که هغه سړی چېرته مړ د هغه وارثانو ته به یې حواله کوي او خدای ما که هغه چېرته داسې کار ورسره شوی چې ټوله پیړۍ غرقه شوې وه ټوله پیړۍ د الف نه د یا پورې ټول ختم شوي نو کم مال چې پټ کړی دی هغه به صدقه کوي خو چاله چې ورکوي په صدقه کې نو هغه ته به داسې هم نه وایي چې ګورئ پلانکیه دا صدقه در کوم ما ته پکې دوا کوه په پردي مال به ځان ته دعاګانې نه کوي دعا به پکې هم نه طلب کوي. توبې طریقې تاسو ته وښوه عوام به په دغه طریقه توبه وباسي ملیان به په دې بله طریقه باندې چې بیان یې کړی د هغې نه به رجوع کوي بیان به کوي او که کتاب یې لیکلی کتاب به لیکي بله که چېرته په منبر یې ویلي منبر باندې به وایي او که چېرته په بله طریقه باندې وینا کړې په هغې طریقه به واپس توبه وباسي. لکه که ستاسو خیالي داسې یو عام هم نه کوي چېرته مولي صاحب مونځ وکړي که نه او د مولي صاحب نه په خطایا کې لکه سیدي چې کار شوی چې یا اودس نو بیا اودس یې وله کړی یا چې د په داسې اوبو باندې اودس کړی چې پلیتې وي کوی ته منګک ورځېدلی نو چې څو ورځې وله مونځونه کړي نو دی ورته بیا ووایي هلکه دور ورځې مې دله مونځ کړی دی هغه مونځ واپس راوګرځوه لکه مخکې مونږ دلته یو مسله پکې راغلې وه نو امي سړي ته ته ووایه هلکه دا مونځ دې خطا وکړو دې خلکو ته ووایي چې دوباره وکړي نو امي سړي دا نه ځان شرمومه ځان چې دی بې حیا کوم لیکن مونږ 3 ورځې دلته په مانځه کې اعلان کړی چې ګوره زمونږ کوی ته منګک ورځېدلی و او کوی هم پلیت شوی او 3 ورځې هم پې اودسونه کړي او منګک پکې چاو دی شلېدلی و پکې نو دا مونځونه هم دوباره راوګرځوي مونږ خپله غاړه خلاصه کړه را چا خبره وي مولي صاحب وي تا کړي دي وي دغسې وي ټیک دي زمونږ پې بیا سمې نه راځي نو هغه د هغوی ځان خپله خوښل لیکن زمونږ د طرف نه مسله ختمه ده ښه که دا اوس نه کوي د دغه مونځ ګناه په خپله ذمه باندې دی نو د مولا طریقه دا ده دا د ټولو نه هغه ادنا کار وکړي نو د توبې طریقه غالبا تاسو زده کړه یو به څه کوي تابو توبه به وباسي واصلحو عمل به ټیک کوي عالم دپاره وبینو بیان به کوي دا طریقه وي ښه